السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نننۍ ویډیو او نننۍ بیان زمونږه د سحر او د جادو په باره کې دی. مونږ ته به دا څنګه پته لګي چې په مونږ باندې چا سحر جادو خو نه دی کړی. د دې علامت څه دي دا درته پته شته؟ د سحر او د جادو درې علامت دي، خو د هغې نه مخکې صرف یو خبره کول غواړم چې ډېرې ورځې ما دا ویډیو اپلوډ نه کړی څه مصروفیاتو د وجې. ملګرو خدمت کې عرض دی چې دغه ویډیو خپله باندې هم ګوري او د نورو ملګرو سره هم شیر کوي. او که څوک غواړي چې که دا درې علامت په چا کي که نه نو د باندې به سحر او جادو هغه اثرات وي. که دا ختمول غواړئ نو دې دپاره تاسو زموږ سره رابطه کولی شئ. زه به په سکرین باندې نمبر هم شو کم او داسې درته زباني هم ویم 0370 058 0484. په دې نمبر موږ سره تاسو رابطه کولی شئ. اوس د جادو او د سحر علامت څه دي دا به موږ ته څنګه پته لګي؟ نو د سحر او د جادو اولنۍ علامت دا دی چې دغه انسان به هر ټیم خفه وي، دی به بېچینه وي، دته به هر یو څیز اویلیبل وي، که په بیلنس وي که ګاډی، هر یو څیز به دته اویلیبل وي، د سره به هغه موجود وي، خو ذهني خوشحالي او سکون به دته نه میلاویږي. دا د سحر علامت دی. او دویم نمبر دا چې دغه انسان د خپو تلی شو یا دا اوږې شولې دا به سوځي یا به د معدې مسلې، دا هم د سحر او د جادو علامت دی. ځکه ډېر خلک په ډاکټرانو وګرځي او بیا موږ ته کال وکړي قاري صاحب زه خو د ډاکټرانو سره ټیک نه شوم، نو اکثریت دا د سحر مسله وي. او دریم نمبر د سحر علامت دا دی که نه چې دغه انسان باندې به د نورو خلکو خبرې ډېرې زیاتې بدې لګي. څوک چې ورته خبره کوي بس په ده باندې به بده لګي، که هغه د کور سړی وي د ده او که د بهر سړی وي، خو په ده باندې به ډېر زیات هغه خبرې بدې لګي. او دی به په مجلس کې نشي ایسارېدی، دی چې څومره ځان نه وي دی به هغومره خوشحاله وي. که دا علامت په چا کې وي دا د سحر او د جادو علامت دی او دا به ختمیږي څنګه؟ نو د دې دپاره تاسو موږ سره بلکل رابطه کولی شئ.